د امریکا او د اسرائیل سره هغه کار وشو. د پښتو هغه متل دی وایي چې څه کرې هغه برېبې. کله چې اسرائیل او امریکې په ایران باندې حمله کوله نو نتنیاهو ټرمپ ته ویلو چې کله موږ په دې باندې حمله وکړو نو دې چې دی ډایرکټ په ناکامه شوي او د ایران جنگ چې دی دا به موږ ګټلی، لکه ما او ټرمپ چې دی دا به ګټلی. څنګه به یې ګټلی؟ ځکه چې په ایران کې د دې نه مخکې احتجاجونه و، زنانه و چې دی هغه ازادي غوښتله، داسې قسمه قسم خلک چې دی هغه پکې راوتلي وو. نو دوی وی چې کله موږ په ایران باندې حمله وکړو نو دغه خلک چې دی دا به راوچت شي او د ایران حکومت چې دی دا به ختم کړي. بل لا چې هغه به د دې جنګونو نه چې دی هغه به هم تنګ شي، هغه به راوچت شي او په ایران په حکومت باندې چې دی زور به راولي نو حکومت به هم ختم شي او جنګ چې دی دا به موږ وګټو. خو خبره چې دا هغه الټه شوه. کله چې دوی حمله وکړه نو په ایران کې چې دی څوک راونوتل، خلک چې راووتل په ایران کې نو هغه د امریکې او اسرائیل چې دی خلاف راووتل او هغه وی چې هر ټایم موږ جنګ ته ریډي یو، که دې ځمکې راځي نو موږ ورته چې دی هم ریډي یو. نو خلک چې دی هغه د دغې دپاره راووتل. اوس که تاسو ګورئ د دې نه مخکې موږ چې دی په امریکا کې خلک راوتل وو، اوس به د نننۍ پرونۍ ورځ کې چې دی د دې نه نور هم سیوا شو. سیوا دا شو چې په 200 ځایونو کې چې دی په لکو خلک په امریکا کې راوتلی، خالي په امریکا کې راوتلی دی او د ټرمپ خلاف راوتلی دی. دا یوازې په امریکا کې نه چې په اسرائیل کې چې دی هم راوتلی دی، په نتنیاهو کې د جنګ په نتنیاهو پسې راوتلی، ځکه چې د جنګ چې دی نو هلته کې خو مزایل رسي او هلته کې بمان چې دی هغه هم ورېږي. نو هغه خلک چې دی هغه تنګ شو. هغه په څه تنګ شو؟ لکه یو سړی چې په جیل کې بند شي، ځکه چې هغه په بنکرو کې لاندې ناست دي. څومره جنګ چې وورېدو زیاتر کسان چې دی هغه په بنکرو کې لاندې ناست دي، په ځمکه کې دي ځان له ځایونه جوړ کړي دي. بنکرې به ځان نه پېژني، په ځمکه کې دننه ځانه په سوونو فوټو چې دی لاندې ځایونه جوړ کړي دي چې مزایل او ګولۍ چې دي دا په موږ باندې نه ورېږي. نو د دې د وجې نه دي په ځمکو کې لاندې چې دی دا اوسېږي. نو دي په هغې بنکرو کې اوسېږي او د جنګ چې دی د میاشتو شوه او په هغو باندې هغه شانتې هغه ګولۍ چې دي دا ورېږي. نو د دې د وجې نه هغه چې دی هغه په دغې جیل کې دي او لاندې ناست دي. نو د هغې د وجې نه په اسرائیل کې چې دی هم خلک راوتلي دي په نتنیاهو پسې. دغه شانتې په ټرمپ پسې چې دی په امریکا کې په 200 ځایونو کې چې دی خلک راوتلي، چې په لکو خلک راوتلی دی، په لکو خلک راوتلی دی او ټرمپ ته ویلي دي چې دا جنګ چې دی دا ودرئ. په هغې کې چې دی د فلسطین جنډې هم اوچتې کړي دي، د ایران په حق کې چې دی هم راوتلی دي. هغه وایي دا جنګ د ختم کړي. بل دا وایي چې ټرمپ چې دی راتلو نو ده دا ویلو چې زه به دا جنګونه چې دي دا به ختمومه. لکه دی چې راتلو او الیکشن د ګټلو او که خلکو نه یې ووټ اخیستو نو ده وی چې دا جنګونه به زه ختمومه. نو خلکو ول د دې د وجې نه چې دی ووټ ورکړه او په الیکشن کې چې دی کامیاب شو. اوس چې دی د جنګونه چې دي دا شروع کړل. له کله نه چې ټرمپ راغلی دی نو د دنیا حالات چې دي دا نور هم خراب شوي دي. او د ایران جنګ چې کله شروع کړی دی نو د دې سره خو په ټوله دنیا باندې چې دی اثرات پرېوتي دي، ځکه د ټولې دنیا معیشت چې دی هغه په ښکته باندې روان دی. لکه یوازې زموږ د پاکستان نو په ټوله دنیا کې چې دی هم دغه حالات دي، ځکه ابنای هرمز چې بند شوی د تیلو د وجې نه چې دی د ټولو ملکونو حالات چې دي دا خراب دي. نو په ټرمپ پسې خلک راوتلی دی نو ده دا کرلي وو دغه ته ایران ته، چې په ایران کې به خلک راوځي. خو هلته کې په امریکا او په اسرائیل کې چې دی خلک د هغو په حکومت پسې راووتل او هغو ته وایي چې دا هر څه ودروئ یا د حکومت چې دی کېدای شي چې هغه یې ختم هم کړي د دې د وجې نه، ځکه چې په امریکا کې ډېر خلک راوتلی دی او کېدای شي ټرمپ چې دی هغه ختم کړي.